حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې یو کس حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې یا رسول الله زما چې کوم رشتہ داران دي د هغوی سره زو صله رحمي کوم، د هغوی سره زو تعلق برقرار ساتم، خو لیکن هغوی زما سره قطع رحمي کوي، زما سره تعلق برقرار نه ساتي. دغه شانتي زو د هغوی سره حسن سلوک کوم، د هغوی سره ښه سلوک ساتم، خو لیکن هغوی زما سره چې دی نو بد سلوک ساتي. زه د هغوی سره د عفوي د درګذرګۍ معامله ساتم او هغوی چې دی زما سره د جاهلیت رویه چې دی نو ساتي، د جاهلیت معامله را سره کوي. نو حضور صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایلو که بالفرض داسې وي لکه څنګه چې تا ووې چې تو د هغوی سره ښه سلوک ساتې خو لیکن ستا رشته داران ستا سره ښه سلوک نه ساتي، نو دا تو داسې کې چې تو د هغوی په مخ باندې ګرمې سکروټې وراچي. او که بالفرض تو داسې رویه ساتې لکه چې تو سره صله رحمي کې، تو سره حسن سلوک کې، تو سره ښه برتاو کې، اگر چې هغوی د سره ښه برتاو نه کوي، د هغوی د سره تعلقات نه ساتي، خو لیکن تو سره د خپل طرف نه چې دی نو ښه تعلق ساتې، نو الله تعالی به چې دی نو ستا لپاره به یو مددګار مقرر کړي او دغه مددګار به چې دی نو بیا ستا مدد کوي.